لارې آداب دادي چې په لاره کې به تکلیف والا شی نه غورځئ. په تکلیف کې ګټه هم راځي، غنه هم راځي. د کور نه دې ښځلې رابار کړې او لارې ته دې راوویشتې، دا هم راځي. په تکلیف کې دا هم راځي تاله بلغم درغی او تا لاره کې ورویشته، بل مسلمان ورته وکړه دغه طبیعت خراب شو. نه، دا ټولې خبرې. بل په تکلیف کې دا هم راځي چې تا کور جوړو، کور مخې ته دې لویه پوله وتړله، دا هم په تکلیف کې راځي. مه جوړاول، خو که خامخا یې جوړئ نو دواړو هر چا ته خواسته، که څوک ګاډي چلي هغه ته هم خواسته چې ګزاره کوه په مزه ده، او که څوک پوله اچوي نو همداسې واچوه چې کم از کم خلکو ته خو ته تکلیف نه وي. دا ټولې خبرې پکې راځي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې وفرمایل وایي د لارې آداب دا دي چې په لاره کې به ودرېږئ نه، په لاره باندې زنانه ځي. دغه رنګې چې د نو لارې آداب دا دي چې په لاره به نه ودرېږئ. او زمونږ اکثر نوجوانان